علمزی بجي صاحب، مولانا صاحب، دلته کې راغلي د کلي نور مشران. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا فیض الله خان، حسین محمد خان، نصر الله خان، ګلګل او د هغوی سره چې ګڼ شمېر کم نور ملګري ځوانان موږ سره شامل شو، د هغوی شکریه هم ادا کوم او دا یقینداني ورله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې علاقې، د دې خپل کلي، د دې ټول د پښتونخوا د حقوقو د تحفظ لپاره به یو ځای جدوجهد به کوو به او انشاءالله ترقي به هم دلته کې راولو او انشاءالله کامیابي به هم دلته کې راولو. عزتمندو، ځکه د فیض الله خان څومره هم شکریه ادا کړم زما خیال کمه ده. هغه چې کوم جذباتو اظهار هم وکړو او کوم دلته کې د خپل د مینې اظهار هم وکړو، د هغې نه پته لګي چې د هغه مینه د دې کلي سره ده، د خاورې سره ده او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره ده. عزتمندو، زمونږ د دې کلي یو خپل اتفاق دی او نن همدغه وجه ده د هغې اتفاق په نتیجه کې که تاسو وګورئ نو په ټول پاکستان کې مو په بهر دنیا کې هم د شیرپا یو نوم شته. زما خیال د موږ ټول لپاره دا هم ډېر لوی خبره ده چې په اسلام آباد کې، په لاهور کې، په کراچۍ کې چې موږ د شیرپا نوم واخلو نو خلکو ته پته ولګي چې او دوی د چارسدې سره تعلق ساتي او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا کلیوال دي. بیا که موږ وګورو نو نن که زه دا دعوه وکړم چې د دې صوبې په ترقۍ کې او د دې ضلعې په ترقۍ کې که د شیرپا کارونه ترې وباسو نو ګورې ډېر څه نه پاتې کېږي. مطلب مې دا دی چې که نن زموږ دې صوبې کې ترقي شوې ده نو په هغې کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا، د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا او د شیرپا د خلکو ډېر لوی لاس دی. نن که چترال کې بجلی ده، نن که بنو کې فیډر شته، نن که ډي ای خان کې بورډ شته، نن که مختلف د ضلعو ته موږ لاړ شو نو هلته کې ستاسو د مشرانو د لاس خدمت په زور تاسو ته ښکاري او دا هم زما خیال موږ ټول لپاره ډېر د خوشحالۍ او د فخر خبره ده. بیا خصوصا د خپل دې ضلعې ته به راشو، دلته ګیس راوستل، دلته کې د سړکونو جال خورول، دلته کې سکولونه، دلته کې کالجونه، دلته کې اسپتالونه، دا هر څه ستاسو مخامخ دي. نن دا موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې نن زموږ په شیرپا موزیم کې هم کالج جوړ شو. زموږ بچي چې دي अब اوس تنګي ته او نور ځایونو ته نه ځي، دلته کې به سبق وایي. دغه شانتې نور هم ډېر څه ستاسو مخامخ دي. ما ته په خپله د بیان خبره وکړه، ما ته یاد دي دې شولګرې ته چې مونږ به هم راتلو نو چې دغه به راغلي وو، جدې به راغلي وو نو ګاډي به نه شو تللی هغه شانتې څو ځله داسې دغه شي وو. ما ته یو ځل یاد دي چې ټولګرې ته تلو نو بیا هغه وخت کې مشر چې دی په خپله ټریکټر ته کېناست او زه ورسره ناست وم او په ټریکټر کې مونږ وړېدو. نو دا هغه وختونه اوس چې وګورئ نو ډېر لوی فرق دی. په دې
دغه ته به ګورو او راپاسو به او خپل دا عزت چې دی خپل دا زمونږ پارټي چې ده دا به مضبوطو او د هغې فایده چې ده صرف شیرپا او یازیم ته نه ده د هغې فایده ټولې خیبر پښتونخوا ته ده نو دې لپاره زما دا تمه ده زما دا یقین دی چې تاسو به راپاسئ څنګه چې فیض الله خان او نور ملګرو دا قدم واخیستلو او خپل خفګانونه خپل ګیلې چې دي رستو کړې او د کلي مفادو ته د کلي ورورولۍ ته یې وکتل دغه شانتې به تاسو هم راپاسئ او نور ملګرو ته هم دا خبره کوئ چې بی دې وخت سره دا کوشش کول دي چې مونږ د خپل د عزت چې دی دا دوباره بحال کو او د خپل د عزت چې دی دا واپس خپل دې کلي ته راوړو دغې لپاره کوشش کول پکار دي انشاءالله دا کم فضا چې جوړیږي لګیا ده دا کم طریقې سره چې ملګرو هلې ځلې شروع کړي دي دا کم طریقې سره چې ملګرو کار شروع کړی دی نو دا دې طرف ته اشاره کوي چې را روان وخت چې دی هغه ستاسو دی او انشاءالله کامیابي به ستاسو وي